الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا زما خوش قسمتي ده چې زه په کومه میشن باندې اخته یم او هغه کامونه چې هغه د معاشره کې د ډېر لوی حیثیت د لوړ مقام وړ دي خو هغه له ګروپ شوي وو د خدای فضل دی. اوس داسې هېڅ خبرې نشته. د اسلام آباد نه ملګری راته وایي چې خلکو به تپوس وکړو چې ته څوک یې، نو د نور ورته د یوسفزی یم، زه خټک یم، زه مروت یم. نو به ورته ټیک شو، زه افریدی یم، زه محمد یم. چې ما ته به وایي ته څوک یې، ما به ورته زه دلراک یم. نو هغه به وایي چې کوم دلراک؟ نو ما اوس هم درته وایي نه، د خدای فضل دی، اوس راته نه وایي. نو دا د خدای فضل دی چې اوس هغه خبرې ختمې شوي دي. ځکه چې زه چېرته لاړ شم دلراک ما له مینه راکړي، د هغوی له ورکړم او هغوی نه زه ډېر زیات رهنمایي م والم او په هغه علاقه باندې. نو نن زه امانګړ ته راغلم، د زید خان بچی ناګاني وفات شوی، الله دې وبخي، د ان پی دلی صدر دی. نو ما سره هغه ته دواګانو کې هم شریک شئ. دا تاسو مخامخ دا شجره کتې شئ، دا شجره ده. نو دې کې شیخ یوسف شته دی، خو ما چې دا شجرې کمیل هم دی ما وکتل، نو دا تقریبا 350 کالو خوشا خبرې دي. نو دا شیخ یاسین، شیخ یوسف، بیا ورپسې لګون یو لفظ راځي، نو تاسو به حیران شئ چې شیخ فتح کلی بیگ، فتح کر بابا، بیا شیخ دلدار بابا کرم بیگ. نو کرم بیگ بابا په نوم باندې خو د مالور باندې یو شته دی خبر. بیا مولا عبدالستار صاحب ابراهیم بیگ. بیا داسې راځي نو زموږ د ملګري چې دي د دې والد صاحب پورې چې شجره راځي، نو دا تقریبا 11-12 راشي. نو دې مطلب دا چې دا د خوشحال خان خټک صاحب پورې دا شجره تلي، د دې والد صاحب سرفراز خان صاحب پورې راځي، نو دا تقریبا 11-12 پوښته ته راشي. بیا د دې شجرې کې دا بیگ لفظ راځي، نو دا د هر وخت خپلې تقاضي وي. نو دا وخت کې دا د مغولو د خوشحال خان خټک وخت دی، نو دا وخت کې به بیگ نواب ته وي یا د صاحب حیثیت ته به وي. خوشحال خان خټک صاحب ته مې یو پیره خوشحال بیگ لیکلی شوي، او د هغه ورور جمیل بیگ باندې مشهور و چې هغه د تصوف سړی اوس هم جمیل بابا یا فقیر بابا په نوم باندې د ټنګاړو دروازګۍ کې دغه دی. بیا دې کې داسې شجرې شته دی چې دې کې ستاسو دا راغله که نه دي، دلته ستاسو شجره دا ګورئ، دا د دې شجره دا راغلې ده. دا بیا یو بله شجره هم پکې ډېره معروفه ده، هم زه تاسو ته ښیم چې دا دلته کې د فرمانګي صاحب د شجره ښه دا لري. نو دا امیرالله سنات صاحب چې قاضي اعظم صاحب سره تعلق و، هغه نظام هم ډېر ورکړی. دا ځای ده. بیا دې کې دا مشران تاسو وګورئ، نو دې کې بیا د عبدالحق ثاني صاحب او عبدالرؤف صاحب، بیا دغه دی بیا عبدالوهاب صاحب چې ډېر لوی شخصیت، بیا د هغې نه ملا عبدالجبار صاحب، عبدالغفار صاحب. نو دا چې تاسو دا ګورئ، نو دا د دلراکو اغازیم خلک دی. خو دا د دلراکو دویم دور دی. لومبی دور خو هغه دی چې تاله دوی د کورمې په لار راغلي وو او د لودیانو نه دغه پکتیا دغه باندرو سره شریک فتح کړي. بیا ورسره ما تاسو ته د دې نور هم تاریخ پوره بیان کړی دی، بار بیان کړی. خو دا درته په دې باندې کوم چې دوی اوس هم دې معاشره کې شته دی، ډېر په لوی حیثیت دي. خو زه اکثر خبره کوم چې که دلته کې دا جایدادونه دي، نو دا واحد خلک دی یا ماندوري خلک دی که هغه سیدان هم دي چې دوی له چا سیری ورکړي نه دي، بلکې دوی خلکو له ورکړي. دا د 1000 کاله مخکې د دې بادشاهان دي، د دې شاهي طبقه ده. نو که دا پیر مانکي صاحب دي که دوی چېرته نقل مکانۍ کړي یا راغلي، یا زما دا ملګري صالح خان صاحب خو دلته موجود نه دی، وختي را سره د دوی رول. نو که دا د سرفراز خان صاحب اولاد دی، نو که دوی هم دلته کې دي، نو دا د تصور کې چې دا د دوی دویم ځل د خپل جایداد باندې میشته کېدي دي. ځکه چې دا شیخ تقور بابا چې ورته شیخ عبدالغفور دا هم د دوی نیکه دی. نو تاسو سره زه دا خبره کوم چې دا ستاسو هغو کې ملغلرې دي. که تاسو وایي چېرې زمونږ دا شجرې روکې نه شي، زمونږ دا مشران روک نه شي، او د دوی په خیشو کې ډېر مشران دي، انشاءالله به هم د تاسو سره ښیم. دوی په کوډي کې دي یا په مانکي کې دي، نو زه به تاسو سره دغه صاحبان وخت په وخت ښیم، او زه به تاسو سره دای تاریخ هم بیانوم. نو ما سره مرستیال اوسئ، او اصل زه واهیات نه ویم،
ځکه چې دا د سبا دستاویز دی. خدای مو ښاد او آباد ساته. والسلام.